بسم الله الرحمن الرحیم. که څوک دا لس ګناهونه کوي نو الله پاک به د انسان ذلیله کي او دغه رنګ الله پاک به د انسان د خپل ځان نه لر کي او د انسان چې څومره اعمال دي د هغې ثوابونه به ختم شي. څومره چې عبادات دي دا ټول عبادتونه به د انسان ختم شي. اگر که د انسان تهجد کوي، اگر که د انسان روژه نیسي، مونځ کوي، خو که دا لس ګناهونه پکې وي نو د دې انسان یو څیز نه قبلیږي. نو راځئ چې ګورو دا لس ګناهونه کم کم دي، په خپله هم وګورو، ملګرو سره هم شیر کړو. په دې ټولو کې د ټولو نه اول قرض دی. فرمایي چې کم سړی قرض د چا نه والي او بیا قرض ادا کوي نه، نو فرمایي د دغه سړي یو څیز نه قبلیږي. که تاسو حال وکړئ چې کله یو سړی قرض والي په دې نیت باندې چې دا قرض به دوباره ادا کوم، الله پاک وله د دوباره قرض ورکولو توفیق وله ورکوي، دغه قرض ادا کولو توفیق وله الله پاک ورکوي. او چې کوم سړی په دې نیت باندې ویل چې زموږ ګورو ورسره، الله پاک به د ادا کولو توفیق دا نه ورکوي. نو فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام به د قرضدارۍ جنازه دا نه کوله. لومبی به د هغې له طرفه قرض ادا کو، بیا به له پیغمبر علیه صلات وسلام دا جنازه وکړله. نو یاد ساتئ چې کوم سړی چا نه قرض والي دا لیکئ، قرآن کې هم دا لیکئ چې کله دې ولیکل نو تا ته به خود دا رایادېږي. بعضې وخت که موږ د ملګرو نه یو 50 روپۍ والو، 100 روپۍ والو، 500 والو، دا موږ ونه لیکو، په ګپې واړو، نو بیا دغه پیسې موږ باندې بوج دا پاتې شي. نو قرض داسې ګناه ده چې کوم سړی قرض والي د دې سړي الله پاک یو څیز دا بیا نه قبلوي، او دا سړی چې مړ شي الله پاک بیا محترمون دا ذلیله کوي، په ژوند هم ذلیله کوي، د مرګ نه بعد هم ذلیله کوي او د الله پاک د رحمت نه هم لري. دویم نمبر ګناه داسې ده چې کوم سړی د میتیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتي. یاد ساتئ چې کله موږ اودس دا ماتو، که دا نارینه وي که دا زنانه وي، ډیره زیات اهمه مسله پکې دا ده چې کله موږ اودس مات کړو یو 15 منټه بیا صبر وکړو، اودس لومبی ښه ښکلی وچ کړو، بیا د هغې نه بعد یو 15 منټه صبر وکړو. که د مانځه دپاره موږ چارندام کوو نو بیا د هغې نه بعد موږ چاردام وکړو، خو منځ کې به 15 منټه لازما صبر به کوو. دلته کې موږ اودس مات کړو، دغلته کې هلته کې ودرېږو بیسن ته یا بمبې ته کښېنو نلکې ته او چارندام وکړو، هلته که ځو جانماز خوړه چې رسو زموږ نه هماها څاڅکې دا شوی وي نو زموږ مونځ نه قبلېږي، بیا اودسه موږ مونځونه کوو. نو فرمایي چې کوم سړی د میتیازو د څاڅکو نه ځان ساتي نه، په دې سړي باندې به عذاب قبر وي. فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام به یو قبر باندې تیر شو او دې قبر د صاحب ته ډېر زیات سخت عذاب دا شروع. پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو، پیغمبر علیه السلام نه چا تپوس وکړو دا ولې، ورته وفرمیل چې دې سړي به ځان د میتیازو د څاڅکو نه ساتو. نو دغه رنګې میتیازې څاڅکي چې کوم دي د انسان نه مکمل دا غر کوي. یو صحابي و چې کله هغه وفات شو، د هغې په وفات باندې عرش محترم دا وخوځېدو، دومره غټې فایې صحابي و، خو چې کله ځمکه کې کېښودو، قبر کې کېښودو او ښخه وي، فرمایي چې دا قبر پرې رالی او پیغمبر علیه صلات وسلام ورته بره ولاړو او د صحابي ته رانږدې شو. نو فرمایي چې چا تپوس وکړه پیغمبر علیه السلام نه چې دا ولې، نو جواب ورته میلاو شو چې د میتیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتو. نو یاد ساتئ چې د میتیازو د څاڅکو نه دا ځان ساتل محترمو دا پکار دی. زموږ کمپلې هم بېلمازېږي او دغه رنګې دا دومره عذابونه هم پکې دي، نو کوشش کول پکار دی چې د میتیازو د څاڅکو نه دا ځان موږ بچ کړو. دریم نمبر ګناه دا ده چې چا له پیغور ورکول شو. یو سړي یو ګناه وکړله او بیا دغه سړي د دې ګناه نه توبه ویستله. یو سړی جرم وکړو او دغه جرم نه توبه ویستله او ته بار بار ورځې او ته ورته وریادی چې دا پلانکې خو داسې دی که نه، د پلانکې خو به دا کار کوو، دا کار به کوو، ځان سم تبلیغي ساز کړی دی، اوس مونځونه کوي. نو که چاته یو سړی پیغور ورکوي نو الله پاک به دا سړی رسوا کي، الله پاک به دا سړی ذلیله کي، د دې سړي اعمال به الله پاک ختم کي، یو عبادت به الله پاک دا نه قبلوي. ته یو سړی د پیغور ورکوي، کیدای شي داسې مو شي چې دا عمل دا په تا کې راشي، بیا به ته څه کوې. څلورم نمبر هغه غټه ګناه دا ده چې یو انسان په خپله ښځه باندې ظلم کوي. کله ښځه وهي، کله ورته خبره کوي، کله ورته کنځل کوي او دغه رنګ کله د بچو مخکې ښځه راګیره کي. نو زنانه ویل دا ډېر سپک عادت دی، ډېر زیات بد عادت دی، او کوم سړی چې خپله ښځه وهي دغه کور کې برکت نه وي
او دغه رنګې دا انسان به روپۍ پسې الله پاک دا محترم او دا اخته کوي. او کم سړی چې خپلې ښځې له قدر ورکوي، عزت ورله ورکوي، دغه رنګ یې د ښځې احترام کوي، نو چې د ښځې احترام کوي نو هغه به لازمن ستا احترام کوي. ته هغې خبرې له ویلي ورکوې، د هغې خبرې له توجه ورکوې، نو انشاءالله العزیز هغه به ستا خبرې له هم دا توجه درکوي. نو دغه رنګې بعضې خلک خو دا سره انسان ګڼي نه چې دا خو سره ډو انسان ده نه، یو قسم له حیوان غوندې انسان دی. او دغه رنګ یا څوک یې خادمه ګڼي، نو یاد ساتئ چې په خپلو ښځو باندې ظلم مه کوئ. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې زه د خپل اهل دپاره بهترین یم، او په تاسو کې بهترین هغه سړی چې کوم سړی د خپل کور والا سره ښه وي. نو کور والا سره ښه سلوک کول دا محترمو د نیکبختۍ علامت دی. الله پاک به د انسان رزق داسې واکي. نو ته سوچ وکړه چې ستا په لور باندې څوک ظلم کوي، ستا په خور باندې څوک ظلم کوي، تاله به څونه قهر درځي. نو ستا په نکاح کې چې کومه ښځه ده دا هم د بل چا لور ده که نه د بل چا خور ده، نو چې ته پرې ظلم کوې نو هغوی به خفه کېږي نه. نو یاد ساتئ چې ظلمونه دا مه کوئ په چا باندې. چاله سکون ورکولی نه شي نو ظلم پې د سره مه کوئ. پنځم نمبر ګناه دا ده چې کوم سړی تکبر کوي. فرمایي چې کوم سړی تکبر کوي دا سړی به الله پاک ذلیله کړي، دا سړی به الله پاک خوار کړي، د دې سړي اعمال به الله پاک ختم کړي. دغه رنګ یو سړی په حسن باندې تکبر کوي، نو حسن خو الله پاک درکړی دی، تا نغستی هم شي. یو سړی په تعلیم باندې تکبر کوي، تعلیم خو الله پاک درکړی دی، کیدای شي الله پاک تا نه تعلیم واملی. یو سړی په لیکایي باندې په هر که زما رایټنګ ډېر زیات مزیدار دی، نو که ستا هر څه مزیدار وي خو تکبر مه کوه، دا صفت الله پاک تا کې پیدا کړی دی. فرمایي الله پاک چې تکبر زما صادر دی، او کم سړی زما پر صادر کې ما سره ځان شریک کوي، الله پاک وایي زه به له سخته او سنګینه سزا محترمه دا ورکړم. شپږم نمبر ګناه د غیب لټول دي. غیب لټول زموږ معاشره کې دا شی ډېر زیات عام شوی دی. کو زنانه وي کو نارینه وي په بل چا کې کوشش کوي چې غیب پکې پیدا کړي. مګر چا صفت کوي د پلانکې سړی خو داسې دی، دومره ښه سړی دی، نوافل کوي، منځونه کوي، روژه نیسي، ذکر کوي. نو دوی به څه وایي نه مړ دی خو پلانکې ځای کې ما په ګناه باندې لیدلی و، او کوشش کوي چې غیب پکې تلاش کړي، هلکه پلار دا غیب پکې دی، دا غیب پکې دی، دا غیب پکې دی. نو انسان خو الله پاک پیدا کړی دی، نه ته د الله پاک په تخلیق کې غیبونه لټې، ته څومره انسان یې. هلک دا غوږ یې کوږ دی، دا پوزه یې غټه ده، دغه رنګ یې دا خوله یې سم غوږونو ته رسي. نو که ته دا خبره کې نو که دا سړی اوږد دی وایي دا سم ډینګ دی، چې ورکوټ یې نو وایي لیشتنک دی، نو څه وکړم د سره. نو د الله پاک په تخلیق کې ته خبره کې الله پاک به تا ذلیله کړي. اووم نمبر ګناه دا ده چې کومه شرعي فرده ده، انسان نه مطلب دا شو چې کوم سړی دی د هغه د نوم نه واله او دغه رنګ د کونډو سره دا ټول محترمو د انسان ستر عورت دی. نو چې کوم سړی دا ستر عورت دا نه پټوي، او نو فرمایي چې الله پاک به د انسان ذلیله کړي، الله پاک به د انسان محترمو دا رسوا کړي. زنانو ستر د سر د ویښته نه واله د خپې نوکه پورې دا ستر دی په خپل کور کې محترمه. نو دغه رنګې زنانه به خپل ویښتان په کور کې نه ښکاره کوي پردو سړو ته، لیور شو یا مثال په طور کورونه ناست دي، نو بیا هم د حیا خلاف د سر پټول لا پکار دي. دغه رنګې داسې لوپټه په سرول چې هغه ډېره زیاته مزیداره وي، ډکه لوپټه وي، نو تاسو په هغې باندې ښایسته ښکارئ او اغلا به ښکارئ. او که نرۍ لوپټه تاسو په سر کوئ نو په دغه لوپټه باندې تاسو دا ډېر زیات بد ښکارئ. نو سړو نه پکار چې خپل ستر دا پټ کړي. تاسو به خیال وکړئ بعض وخت کې د نیر کې یا څه ورته وایي په خوړ کې دا سړی لامبي، نو صرف لنګې والې به هغې ټول اندامونه دا ښکاري، سطح د ورځ ښکاري. نو یاد ساتئ چې ستر پټول دا محترمو دا فرض دي. دغه رنګې وړې ماشومانې دي، نو هغوی له پکار دي، مور او پلار له پکار دي چې هغوی ته ښکلې ښکلې کپړې اچوي. او نن سبا زموږ په ملک کې معاشره کې ناشنا غوندې کار راوتی دی. دفتر کې هلکه هغه جینۍ دی، هغه ښځه دي چې کوم په ټیټو جامو کې راځي، دغه رنګې په شرټ کې راځي، شارټ کپړې اچوي، دا در چا خوښوي. او کومه زنانه چې پرده کې راشي هغه چا نه وي خوښه. نو یاد ساتئ دا دنیا د یو څو ورځې ژوند دی، دا به تېر شي، نو ښکلې پرده محترمو دا کوئ. اتمه ګناه دا ده په غټو ګناهونو کې چې کم سړی ریاکاري کوي. نو کم سړی ریاکاري کوي
فرمایي چې الله پاک د انسان مونځ دا نه قبلوي. دی مونځ کوي خو دی مانځه کې ریاکاري کوي. دا مونځ کوي د ښودنې دپاره، د ریا دپاره، د دکلاوي دپاره. نو فرمایي چې الله پاک د انسان دا مونځ دا نه قبلوي. یو سړی چاله 100 روپۍ ورکړي، 1000 روپۍ ورکړي، او سره تصویر یې ویستو یا سره ویډیو ساده کړله، نو فرمایي چې د الله پاک دا نه قبلوي. فرمایي چې مونځ هغه مونځ الله پاک قبلوي چې صرف د الله پاک د رضا دپاره وي. نو کم کسان چې د الله پاک د رضا دپاره هر څه کوي، الله پاک د انسان ډیر زیات خوښ وي. او کم سړی چې د ریا دپاره کار کوي، د ښودنې دپاره کار کوي، نو الله پاک د انسان ډیر زیات دا بدې شي. 9 نمبر ګناه داسې ده چې کوم سړی د الله پاک د رحمت نه مایوسه کېږي، نو الله پاک به د انسان ذلیله کړي او د خپل رحمت نه به یې لرې کړي. کله کله یو انسان مونځ وکړي یا د قرآن تلاوت وکړي یا وظیفه وکړي، هغه کار ونه کړي، نو دی څه مایوسه شي. دی مایوسه شي، کښېني، الله پاک زما نه اوري او دا مسله د ځان د مارۍ نه ونیسي. نو زموږ استاد په ذمه سر محنت دی. زموږ استاد په ذمه سر په وظایف کول دي، سره مونځ کول دي. هغې قبلول نه قبلول د محترمو د الله پاک کار دی. بعضې وخت یو غټه مسله راشي، هغه مسلې لپاره وظیفه وکړي، کار ونه شي، بیا هم پریشانوي. ته ولې پریشانه کېږي؟ نو که د الله پاک د رحمت نه مایوسه شولې، نو فرمایي چې الله پاک به دې ذلیله کړي. په سورة الفاتحه کې فرمایي الحمدلله رب العالمین، ټول حمد ثنا الله پاک دپاره ده چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی، الرحمن الرحیم، بخښونکی او مهربانه دی. فرمایي چې د رحمان معنی ده رحم کوونکی دی. نو الله پاک رحم کوونکی دی، په تا باندې به رحم وکړي. دغه رنګې 10مه ګناه دا ده چې چا ته طعنې ورکول دي، چا ته پیغور ورکول دي، چا لکه تا داسې کار کړی و، تا داسې کار کړی و. نو یاد ساتئ چې کوم دا 10 ګناهونه شو، 10 ګناهونه دا په کوم انسان کې وي، الله پاک به د انسان ذلیله کړي. الله پاک به د انسان د خپل رحمت نه لرې کړي او دغه رنګې د انسان ثوابونه به نه قبلیږي. څومره چې نیک اعمال کوي، حج کوي، روژه نیسي، سم کوي، دا به الله پاک د انسان نه قبلوي. څومره چې عبادات دی کوي، په ښه طریقې باندې کوي، په دې کې محترم خامخا څه نه څه غلطي وي، الله پاک به نه قبلوي. یاد ساته چې دغه 10 ګناهونه د ځان نه مباسئ، او چې ستاسو مخکې دا 10 ګناهونه څوک کوي، د هغوی نه مباسئ او دا ویډیو سره مخکې شیر کوي. نو ستاسو د وجې به ډېرو خلکو ته محترمو دا پیدا ورسیږي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.